نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم سورة الرحمن ويشتم پاراش پاکشتم آیت مخکې رکوع کې الله پاک د وحدانیت دلایل عقلیه بیان شو. بس په دې رکوع کې هم د الله پاک د وحدانیت دلایل عقلیه بیانېږي. الله رب العالمین فرمایي په دې ځمکه باندې چې څومره صدي دا ټول پانی کېدونکي دی، باقي ذات د رب العالمین دی. ان دا ټول مخلوق په پناه شي، یو رب العالمین به باقي پاتې شي. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک فرمایي چې دا خلق تپوس کوي د ازمکه اسمانونو والا څوک دا الله رب العالمین په باره کې دې ته وایا چې الله رب العالمین د پاره هر ورځ په یو جدا حال باندې الله رب العالمین یو شان دی چې هغه په عالم کې د خپل اندازې مطابق الله پاک کار کوي. څوک مړ کوي، څوک ژوندی کوي، څوک پیدا کوي، څوک بیماری چاته صحت ورکوي، څوک غریب کوي، څوک مالدار کوي. دا د الله رب العالمین حال، د الله رب العالمین شان او د الله پاک قدرت. روزانه معمول سره د الله رب العالمین صفات. اللہ رب العالمین فرمائے جماعت دے انسانان و پیریان کہ تاس طاقت لري زما د خدای نه وزي، لیکن تاسو وته نشئ. اسمانونو نه وزي، د اسمان چې څومره فیضا ده، د ځمکې څومره اندازه دی نه وزي، وته نشئ. که تاسو وزي په زور او په قوت سره، تاسو سره دومره طاقت شته نه دی زه زما د خدای نه وته نشئ. زما د کوم نعمت ته شکر بیا تاسو کوئ. بیا چې کوم کسان د الله رب العالمین نافرمان دي، الله پاک فرمایي په دې باندې با په قیامت کې د جهنم اور مقرر شي. داسې اور به وي چې په هغې کې به لوګي دي، او بل داسې لوګي به وي چې په هغې کې به اور وي. دا به د دې دپاره عذاب وي. بیا د کوم نعمت د الله پاک ناشکري کوو. کله چې قیامت کې اسمان اوچ وي، دا په شان د سرې سرمن په دغه ورځ باندې به هیڅ چا نه د خپلو ګناهونو باره کې نه انسانانو نه د پیریانو نه تپوس وکړي شي. ټول مجرمان به په خپلو علامو سره پیژندلی شي. نیکان خلق مخکې تیر شوي دي په صورت آل عمران کې. د نیکانو خلکو مخونه به روښانه او کلکي، او د بدانو خلکو مخونه به تک تور او خیرن وي. دی با اللہ پاک پا حکم باندے دا سر دا ویختون راخکلی شی، قدمون بنی ولی شی، او دی تبویلی شی چی دا اغا جہنم دی چی تاسو با دنیا کی دین انکار کو، تاسو برا دی تکذیب کو. دی با جہنم پا دی اور کی دا سی گرزی را گرزی، او پا دی کی برا دی دا سکل اوبو اغا گرمی یشیدلی پخی اوبو. دا سی اوبو چې هغه به دې سکلی نشي، کسکي لاندې وجود با دننه وجود به ټول سوځي. الله پاک فرمایي زما د کم کم نعمت ناشکري بیا تاسو کوئ. نو فرمایي کل من علیها فان، هر هغه څوک چې هغه دي په دې ځمکه باندې دا ټول پانې کېدونکي ختمېدونکي دي. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، او باقی و پاتی کی ذات در رب العالمین چی خاوند دا عظمت او دا اکرام دی پا مومنانو باندی. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، پس پا کم نعمت در ربستا تاسو تکذیب کوئی. نمانگ پا حس نعمت در رب العالمین باندی خدای پاک تکذیب نکو استاد پارا صفتو ندی. یسألہو من فی السماوات والارض کل یوم و فی شان،
تپوس بکی هغه څوک چې څوک دی په اسمانونو کې او په ځمکه کې هر ورځ د الله رب العالمین دپاره په یو امر او په یو شان او حال باندې ده چې الله پاک یې ښکاره کوي په عالم کې په موافق د خپل اندازې چې الله پاک مقرر کړې ده. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم نعمت در رب ستاسو تاسو به تکذیب کوئ. سنفرغ لكم أيها الثقلان زرد چې زه به ارادو کوم ستاسو د حساب دپاره اے انسانانو پیریانو. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم نعمت در رب ستاسو تاسو تکذیب کوئ. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم اے جماعت د پیریانو انسانانو کچری تاسو طاقت لرئ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا پس کچری تاسو طاقت لرئ چې تاسو وځئ او بهر شئ د کنارو د اسمانونو د ځمکو نه یعنې زما د خدای نه بهر شئ. فانفذوا نو پس تاسو وځئ ګورې وتې نه شئ. لا تنفذون الا بسلطان تاسو نشئ وتې مګر په زور او په قوت سره چې هغه ستاسو نشته. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم نعمت در رب ستاسو تکذیب کوئ. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران لېږلي به شي په تاسو دواړو جماعتو انسانانو پیریانو شواظ من نار شعلې د اور بغیر د لوګي ونحاس او لوګي چې هغې کې به اور نه وي. فلا تنتصران پس تاسو مقابله نشئ کولی ځان نشئ بچ کولی. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم نعمت در رب ستاسو به تکذیب کوئ. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پس کله چې اوچوي اسمان په قیامت کې دا بشي تک سور په شان د سرې سرمنې. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم نعمت در رب ستاسو تکذیب کوئ. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان په دا ورځ باندې به تپوس نشي کولی د ګناهونو انس د انسانانو ولا جان او نه د پیریانو. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم نعمت در رب ستاسو به تکذیب کوئ. يعرف المجرمون بسيماهم نیول بشي مجرمان پیژندلی بشي مجرمان په علامو خپلو سره فيؤخذ بالنواصي والاقدام پس نیولی بشي په تندو د ویښتو باندې والاقدامو د قدمونو. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم نعمتونو در رب ستاسو تکذیب کوئ. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دې ته به ویلی شي چې دغه جهنم دی چې تکذیب وکړو د دې مجرمانو. یطوفون بینها وبین حمیم آن ګرځي را ګرځي با طواف بکې سعی بکې په مابین د دې اور کې او په مابین د ګرم اوبو کې. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم نعمت در رب ستاسو تکذیب کوئ. نو موږ په هیڅ نعمت در رب ستا باندې خدای پاک تکذیب نه کوو ستا دپاره صفتونه دي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.